أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مطلقات او د پاره د طلاق شو بیبیانو متاع بالمعروف فیده رسول دی د شریعت مطابق حقا علی المتقین، دا حکم لازم دی په پرهیزګارو خلکو باندې. کذالک یبین الله، دارنګي بیانوي الله تعالی لکم تاستا آیاته خپل آیاتنا لعلکم تاکلون، د پاره دی چې تاسو پوه شئ. وللمطلقات او د پاره طلاق شو بیبیانو متاعن فیده ورسول دی بالمعروف د شریعت مطابق. ایتا متعویل کیگی د متعی ذکر محکم تیر شو. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې د کمې زنانه نکاح شو او په نکاح کې مهر نو مقرر شوی او بیا رخصتیم نره شوی او طلاق شو، زمونږ امام سے وی چې د خیط او مهر نه ملاویږي، نه پورا او نه نیمو او نه مهر مثلو. البته د ښځې ته به متع ملاویږي چې دای تفصیل مونږ بیان کړو چې 3 جوړې جامې به ورله ورکي به کمیس او غټ څادر او سرپیچه کې لوپټه به ورله ورکي. د دې نه علاوه چې کومې نورې مطلقې دي، یعنې کومې ښځې مهر مقرر شوی دی او د هغې رخصتي شوې را یا نه ده شوې، هغې ته خپل مهر ملاویږي به یا نیم او یا پوره، خو د مهر سره سره هغې له متع ورکول مستحب دي. که سړی ورله ورکي نو ښه خبره ده او که نه ورکي نو ګناهګار نه دی. یعنې دا ښځه ښه په خوشحالۍ باندې رخصتول پکار دي چې څه وشو بس هغه وشو، او دا جدایي په احسن انداز کې پکار ده. نو مهر سره سره څه ورکول پکار دي، جوړه جامې، پیزار او یا نغدې پیسې، تحفې تحایفو سره دا رخصتول پکار دي. حقا علی المتقین، دا حکم لازم دی په پرهیزګارو خلکو باندې. نو دا اصل کې دا ته منسوخ دی، ځکه مخکې خو ذکر شوی چې حکم متعالی واجبیږي لازمیږي چې کله مهر نی مقرر شوي او رخصتیم نیشي بیا طلاق شي. کذالک همدارنګ یبین الله، واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو آیاتی خپل آیاتونه، چې آیاتونه بیانونه احکامات پکې بیانیږي. لعلکم تعقلون، د پاره دی چې تاسو پوه شئ یا د عقل نه کار اخلئ. دا آیاتونه الله تعالی تاسو له رالیږلي دي، که چېرې تاسو را دې خیال نه ساتئ نو په تاسو کې په حیواناتو کې څه فرق دی. بیا د حیواناتو د یو ځای کېدو جدا کېدو په شان کارونه تاسو شروع کړئ، نه د راتلو څه اصول دي نه د تلو څه اصول دي.
نه د یو ځای کېدو څه قاعده شته، نه جدا کېدو څه قاعده شته، نو جنګل شو او د حیواناتو په شانتې کار شو. بیا انسانه دا تاله چې الله تعالی عقل درکړی تی مخدوم او محکوم ګرځولې او مخدوم او حاکم ګرځولې او دا ټول ستا ماتحتین، بیا په تا کې او په دې کې څه فرق دی؟ او هغه کسان چې وفات کیږي د ستاسو نه او دی پرېږدي بیبیانې، وصیت کول لپاره د بیبیانو خپلو د فیدې ورکولو تر 1 کال پورې بغیر د ایستلو نه. پس که چېرې دی وځي پس نشته څه ګناه په تاسو باندې په هغه کار کې چې دی وکړي په ځانونو خپلو کې د جایز طریقې نه. الله تعالی غالبه دی، حکمت والا دی. او د پاره طلاقې شوو بیبیانو فایده رسول دي د شریعت مطابق. دا حکم لازم دی پرهیزګارو خلکو باندې. دارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته آیتونه خپل د پاره دی چې تاسو پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ألم ترى آیتان دی کتلی إلى الذين آکسانو تا خرجو چاغی اوتل من دیارهم د کورونو خپلونا وهم الوف داسې حال کی چې دی په زرګونو حذر الموت د وجې د یری د مرګنا فقال لهم پس اوی دیتا الله تعالی موتو مړشی تاسو ثم احیاهم بیا الله تعالی ژوندي کړه دی لرا ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خامها خاوند فضل علی الناس په خلکو باندې ولكن أكثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد د خلکو نه شکر نه کوي. وقاتلوا في سبيل الله او تاسو جنگیږئ په لار د الله تعالی کې واعلموا پوه شئ تاسو ان الله سمیع علیم چې یقینا الله تعالی اوریدونکی دی او پوه دی. د دې ځای نه د جهاد فی سبیل الله ترغیب ورکوي
مخکیم سرور پینځه رکو مخکیم د جهاد فی سبیل الله بیانو چې د الله په لاره کې جهاد وکړئ او جنګېږئ. په منځ کې د معاشرت سره متعلق د څه احکاماتو بیان شو او د دې ځای نه بیا د جهاد فی سبیل الله بیان کی. عام طور په جهاد کې مرګ وي، ماشومان یتیمانان شي، زنانه کونډې شي، انسان قتل شي او یا زخمی شي. نو د انسان خو چونکې امن پسند دی، طبیعت یې دا دی چې امن و امان دې وي او جنگ جګړه دې نه وي او شهادت دیم نه وي او مرګ دیم نه وي. دا یو وهم پیدا کېدو. قرآن کریم د بنی اسرائیلو د یو قوم بیان کی چې هغوی د مرګ د یرې نه د کلي نه ووتلو او یو داسې علاقې ته لاړو چې هغه علاقه د امن و امان وه او په ظاهره کې هغه ځای کې د مرګ هېڅ یو صورت نه و، لیکن الله تعالی بغیر د څه وجې نه هغوی باندې مرګ راوستو، هغوی یې مړه کړو. او بیا چې کله الله تعالی ته منظوره شو نو را ژوندي کړو. مقصد دا دی چې دا مرګ چې دی دا په میدان جنگ کې نه دی او نه د تورې د لاندې دی. مرګ د الله تعالی حکم دی چې کله راشي نو د مرګ هېڅ یو سبب بني. انسان به صحتمند به وي، ځوان به وي، بیمار به نه وي، بیماري به یې لیدلې هم نه او په کور کې به وي، د کټ د پاسه وي، د مرګ هېڅ یو وجه به نه او دغه شان به مړ شي. او کله چې د الله حکم نی نو ټول عمر به د مرګ په اسبابو کې موجود او مرګ بدلنی. ډیر دای صحابه کرام رضی الله عنهم چې هغوی د هېڅ یو غزوې نه نه دي پاتې شوي، په هر یو جنگ کې حصه اخیستې ده، لیکن هغوی له کور کې مرګ راغلی دی. نو دا مرګ دا په میدان جنگ کې نه دی، دا د الله تعالی حکم دی چې حکم راشي نو سبب بني، مرګ به راشي. او دا څومره خبرې چې موږ ته ښکاري دا د مرګ اسباب دي. مرګ د الله حکم دی او د الله حکم سبب سره تړلی شوی نه دی. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. شاعر وی چې د مرګ اسباب ډیر دي، مرګ خو ګورئ دکه یو دی. او که یو انسان د تورې د لاسه مړ نه شو د دې مطلب دا نه چې دی به ګنې نه مري. من لم یمت بالسیف، کم انسان له چې د تورې لاسه مرګ رانغی نو دا نه چې به دی به ټول عمر ژوندي وي. مات بغیره، په بله خبره ومړ شي. تعددت الاسباب والموت واحد. مرګ هم دکه یو حکم دی، اسباب یې متعدد دي او ډیر دي.
علم ترى تا ندی کتلی علم ترى په عربی کې هغه ځای کې راځي چې یو واقع انتهایی مشهوره وي او د هغې څوک انکار نشي کولی او د هغې په ذریعې سره مخاطب ته عبرت ورکول غواړي او تنبیه کول غواړي نو هلته علم تره ذکر شي لکه علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو د فیل دا واقعه انتهایی مشهوره وه عربو ته معلومه وه او دا واقعه خو د نبی علیه السلام د پیدایش نه 55 ورځې مخکې شوې وه او قرآن نبی علیه السلام ته یې تاو نه کتل هغه هاتیانو چې الله تعالی یې سره څه وکړو اشکال راځي چې دا خو د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا واقعه را نبی علیه السلام به څنګه لیدله یا دلته کې دا واقعه بنی اسرائیل سره شوې ده او نبی علیہ السلام نه 2000 کال مخکې یا 1500 سال مخکې دا واقعه شوې ده نبی علیہ السلام به څنګه لیده نو مقصود په علم تره سرداره چې دا واقعه انتهایی مشهور ده هر چاته معلومه ده مقصد په دې سره عبرت دی او سبق دی خلکو ته چې د خلکو ذهن دا خبره وځي چې ګنې مرګ په میدان جنگ کې دی علم تره نو مراد نه رؤیت قلبی دی یعنی آیا تا تر دی واقع علم راغلی دی او کنه او ته په دې پوه شوې او که نه پوه شوې جواب یې دا دی چې او علم هم راغلی دی او نبی علیه السلام پې پوه شوی هم دی علم تره آیا تا نه دي کتلي یعنی آیا تا ته علم نه دی راغلی دی واقعي الی الذین دها کسانو خرجو چې دی ووتل دا کسان ووتلو دی چا وباسلي نو په خپله باندې وتلي دا نه چې چا د کلي نه په زور باندې وباسلو دی په خپله اراده او په مرضۍ باندې وتلي دا خلق څوک په کومه زمانه کې وو په کومه علاقه کې وو وجه څه وه قرآن کریم چونکې د کیسو کتاب نه دی او نه تاریخ کتاب دی قرآن کریم د عبرت کتاب دی یو واقعه ذکر کی د عبرت دپاره دا واقع چې څومره خبرې عبرت سره تعلق ساتي هغه ذکر کی او چې کومې خبرې غیر ضروري ګڼي هغې طرف ته اشاره هم نه کی دا واقع بنی اسرائیلو کې وه او دې باره کې د مفسرین حضراتو 2 قول دي یو قول دا دی چې دا زمانې پیغمبر ته حکم وشو چې ته دې خلکو ته ووایه چې جهاد وکړي د الله په لاره کې دی د جهاد نه رستو شو دی وی چې موږ خو جهاد نه کو نو دی د علاقې نه سفر وکړو چې داسې علاقې ته ځو چې هلته کې دا خبرې ني
ډېر خپل کلي نه وتلو او یو داسې علاقې ته لاړه چې هغه د دوو غرونو په منځ کې وه. هلته کې نور آبادي هم نه او نور څوک هم نه و. دوی وی دا ځای پرفضا مقام دی، آب و هوا هم ښکلې ده او ماحول هم ښکلی دی او امن و امان دی، څوک پکې شته هم نه. دلته خپله زندګي تېرو په امن و امان سره. نو په دغه ځای کې الله تعالی په دوی مرګ راوستو. دویم قول دا دی چې د دوی په علاقه کې طاعون راغی، وبا راغله او علامه نقاش وی چې نه په دغه علاقه کې تبه راله او ډېره زیاته وه. نو دوی د دغه علاقې نه ووتلو چې هسې نه د تبې د لاسه او طاعون او د وبا د لاسه مړه نه شو. نو دوی د دغه علاقې نه په شریکه باندې ووتلو. دا علاقه امام قرطبي رحمت الله علیه وی چې دا په عراق کې واسط شهر و. په واسط ښار کې بیا داوردان کلی و. دا په داوردان کلي کې دا خلک و چې هلته یا وبا راغلې وه او یا د وخت پیغمبر ته د جهاد حکم وشو، دوی د جهاد نه وتښتېدلو او د علاقې نه ووتل. خرجو چې دوی ووتل یا د دشمن د یرې نه او یا د طاعون او د وبا د وجې نه. من دیارهم د کورونو خپلو نه. دیار جمع د دار ده او دار کور ته ویل کېږي. دار یدورو دورانا تاویدو ته وي. دې کور ته هم دار ځکه وي چې دا تو شوي وي، د دې نه چاردیواري تو شوي وي. من دیارهم د کورونو خپلو نه. وهم الوف داسې لږ کسان هم نه وو، یعنې د شمار نښه ډېر زیاتو په زرګونو باندې وو. وهم الوف دا و حالیره، حال داره چې دی په زرګونو باندې وو. که چېرې دوی د دشمن او د جهاد نه تښتېدلو نو دوی له نو پکارو. کله چې تعداد لږي نو یره ډېره وي، کله چې مجمع ډېره وي، لښکر غټ وي، په زرګونو باندې وي، نو هغوی له خو بیا شکست ورکول ډېر ګران کار دی. دوی خو بیا په زرګونو باندې وو. نو که دشمن هر څومره ډېر خو چې کله ستا خپل لښکر په زرګونو وي بیا تقویت حاصل وي. الوف جمع د الفن ده او الفن 1000 ته وي، نو الوف زرګونو ته وي. الفا یالف معنی مینه کولو، محبت کول، مانوس کېدلو. دی الوف ته الوف وی، دې سره انسان مانوس وي. کله چې پیسې په زرګونو شي انسان ورسره مانوس شي، خوشحاله وي، مطمئني، مینې ورسره ډېره زیاته وي، ځکه ورته الوف ویل کېږي. وهم الوف او حال داري چې دی په زرګونو باندې وو. دی بیا څومره وو نو قرآن کریم خو تعداد بیان نکو. مفسرین حضرات وی چې دا د 10,000 نوالی یا د 4,000 نوالی تر
70,000 تر 80,000 پورې دې منځ کې وو، یا 10,000 یا 30 یا 40 او یا 70,000. حذر الموت او د دې دا وتل د سره پاره نو دا حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه، د مرګ نه یریدلو نو ځکه ووتلو. یعنې دا نه چې د الله په لاره کې جهاد دپاره ووتلو یا د دین د بلندۍ دپاره ووتلو یا په بل یو نیک مقصد باندې وتي وو، نه دا وتل یې د مرګ نه یرې نه چې هسې زموږ دلته کې مرګ راشي نو داسې علاقې ته به لاړ شو چې هلته کې به مرګ نه. حذر دا مفعول له دی. حذر اصل کې یریدو ته وي او احتیاط تم وایي. حاکم په مستدرک کې روایت را نقل کړی دی، الحذر وی احتیاط چې دی نو لا يدفع من القدر، وی دا احتیاط چې دا انسان د تقدیر نه نشي بچ کولی. که ته هر څومره احتیاط وکړې خو چې د الله حکم راشي سره د احتیاطه به گرفتار شي. د دې مطلب دا نه چې موږ به احتیاط پرېږدو، احتیاط به موږ کوو لیکن په خپل احتیاط به بروسه او اعتماد نه کوې. د الله حکم چې راځي سره د احتیاطه به راځي، بیا ته به احتیاط کې خو د الله حکم ستا احتیاط د الله تعالی د حکم نه تا نشي بچ کولی. حذر الموت لکه دیو احتیاط وسوکو، د دشمن د یرې نه م لړلو، د وبا او طاعون نه م لړل، داسې علاقې ته چې هلته څه نه وو لیکن د الله حکم چې راغی نو سره د احتیاطه مړه شو. بیا حذر الموت د یرې د مرګ نه. فقال لهم الله موتوا، الله تعالی دو فرشتې راولېږلې. دغه کلي یو سر ته یو فرشته ودرېده او بل سر ته یې بله فرشته ودرېده. هغه دواړو فرشتو دې ته وایي موتو، تاسو مړه شئ. الله تعالی د فرشتو په ذریعې سره دې ته حکم وکړو مړه شئ تاسو. نو دا امر تکویني دی، د الله حکم چې داسې وکړه نو کېږي او بیا نو به دې فوراً مړه شو. فقال لهم، پس اوی دې ته الله تعالی، نو الله تعالی ورته وایي خو د فرشتې په ذریعې سره سی ورته وایي موتو، مړه شئ تاسو. نو خو چې څنګه حکم راغی نو فماتو، دې مړه شو. لکه د الله په حکم کې بیا تاخیر نی. بیا دې ډېره زمانه پراته وو. یو قول دا دی چې 8 ورځې مړه وو، بل قول دا دی چې 4 ورځې مړه وو، او دریم قول دا دی چې نه دې مړه شو، بدنونه ټوکړي ټوکړي شو، هغه د بدن سرمنه خاورې شوه، هډوکي د یو بل نه جدا شو، ویښتې یو بل نه جدا شو. او بیا په دغه علاقه باندې یو پیغمبر تېرېدو چې د هغه نوم حزقیل علیه السلام دی او یا شمعون علیه السلام.
هغه پیغمبر چې وکتلو چې دا خلک مړه پراته دي او جدا جدا شوي دي، هغه د الله جل شانه نه معلومات وکړو چې دا څه وجه وه، علم رایې چې دا چل شوی و. نو هغه پیغمبر دعا وکړه چې یا الله دې له بیا ژوند ورکړي چې دې ته کم سبق او کم عبرت وشو ورته بیا را ژوندي کړي. نو الله جل شانه دغه پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې ته دې ته آواز وکړه چې ایتها العظام البالیه، ای زړو او رستو اډوکو، ان الله یأمرک، الله تعالی حکم کی تاسو ته ای اډوکو، ان تجتمعی، چې تاسو را جمع شئ. نو فجتمعتو، د هر انسان خپل خپل اډوکي چې جدا جدا شوي وو، د هر انسان خپل اډوکي یو بل سره یو ځای کېدلو، هر یو بند خپل بند سره، لاس سره، خپل ځای سره. چې کله د اډوکو دا ډانچه برابر شوه، نو بیا هغه دوباره حکم وکړو، یعنی پیغمبر بیا ووایي چې ایتها الاجسام ان الله یأمرک ان تکتسی لحما، چې ای جسم او ای د اډوکو ډانچې، الله حکم کی تاسو ته چې په دې باندې سرمن او غوښه چړاو شي، غوښه دې پرې وخیږي. نو د هر انسان خپله غوښه چې خورې شوې وه، هغه په اډوکو باندې وختله. او د هغې نه بعد الله تعالی حکم وکړو چې الله تعالی ان الله یأمرک ان تقومی، الله حکم کی چې تاسو اوس پاسئ. الله پکې روح واچو، هغې پاڅېدل او بیا ژوندي شو. دا لومړنی مرګ چې و نو دا د اجل والا مرګ نه و، چې هر انسان دپاره الله تعالی کومه نیټه لیکلې دا هغه مرګ نه و. دا لومړنی مرګ دا د عقوبت او د سزا و. او انسان چې کله په خپل مرګ باندې مړ شي بیا نه ژوندي کیږي، بیا ورده قیامت په ورځ باندې پاسي. او دا مرګ چې دا د هغه د اجل او د نیټې والا مرګ نو دا به طور سزا و. او چې سزا کله دی وخوړه، الله تعالی را ژوندي کړو او بیا دی خپله زندګي تېره کړه. د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي چې کله په یو علاقه کې طاعون مرض راغلی دی، نو هغه خلکو له پکار داري چې د هغه ځای نه هجرت ونه کړي، ډېرې په دغه کلي کې په دغه علاقه کې اوسیږي. او نورو خلکو له نه دي پکار چې دغه علاقې ته لاړ شي. نبی علیه السلام فرمایل اذا انتم بارض، چې کله تاسو په یو ځمکه کې او په دغه ځمکه کې طاعون مرض دی، نو فلا تقدمو، نو تاسو دغه علاقې نه نور خلک دغه علاقې ته ورځي نه،
او چې کوم دغه خلک دی فلا تخرجوا منه ته او دغه علاقې نه وځئ مه. لیکن نور خلکو لکه په خپل ایمان کې مضبوط او طاقتوري او هغوی د خدمت دپاره او د علاج دپاره دغه علاقې ته ځي نو تلي شي، خو د دغه کلي خلکو له وتل لري پکارو. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د بیت المقدس سرخوا کې یو ښار د عمواس و، هلته کې طاعون راغی او دا یو مشهور طاعون عمواس چې په دې سره ډېر زیات صحابه شهیدان شوي په دې طاعون کې. عمر رضی الله عنه د علاقې ته روان و چې خبر راغی چې هلته طاعون دی، نو عمر رضی الله عنه دا ځای نه واپس کېدو. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وی چې جی افرارا من قدر الله، تاسو د الله تعالی د تقدیر او د حکم نه تېښته کوئ. عمر رضی الله عنه ورته ای ابو عبیده که دا خبره ستا نه علاوه بل چا کولی نو کوله به، تا ولې دا خبره وکړه؟ او بیا وفرمایل چې نفر من قدر الله الی قدر الله، مونږ تېښته کو، دا تېښته هم د الله حکم دی او مونږ د الله تعالی تقدیر ته ځو. څه مطلب و؟ د الله حکم دی چې دغه علاقې ته مه ورځئ، مونږ به ځان هلاکت ته په زوره نه غورځو، د هلاکت او د خوف د ځای نه به مونږ تېښته کو او مونږ به په ظاهره کې امن و امان ته ځان رسو، باقي د الله حکم چې کوم ځای کې څنګه هغه شانتې به وي. معاذ رضی الله عنه په دغه علاقه کې و چې کله دا طاعون راغی نو هغه وی انها رحمت، وی دا خو د الله تعالی رحمت دی چې رالېږلی دی، د دې نه ګورې تېښته مه کوئ. ودعوت نبیکم، او دا خو د نبي علیه السلام دعا وه چې قبوله شوه، مونږ ته الله تعالی دا موقع راکړه. او بیا یې وفرمایلو چې الله معاذ اللهم اعط معاذا واهله من رحمتک، الله معاذ ته او د معاذ خاندان ته د خپل رحمت نه څه حصه ورکړي. معاذ رضی الله عنه په دکه طاعون کې بیا شهید شو. حدیث کې راځي الطاعون شهادتن والمطعون شهیدن، دا طاعون یو شهادت دی چې کوم انسان په وبا کې په طاعون کې مړ شو نو دا شهید مړ شو. والمطعون شهیدن، په دې کې چې کوم انسان مړ شو دا شهادت دی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی الفار من الطاعون کالفار من الزحف، د طاعون نه تېښته کوونکي داسې دی لکه د میدان جنګ نه چې انسان تېښته کي. او الصابر فیه کالصابر فی الزحف، او د طاعون علاقه کې صبر کول او استقامت اختیارولو دا داسې لوی اجر دی لکه څنګه چې میدان جنگ کې انسان کلک ودرېږي. اوس هم که یو علاقه کې طاعون راشي
ندی بر دغه علاقې نه تېښتم نه کي او منډې به تم نه وهي هغه ځای کې به اوسېږي به. ثم احیاهم بیا الله تعالی ژوندي کړه دې لره 78 ورځې بعد یا څومره زمانه بعد چې الله تعالی غوښتلو الله تعالی ژوندي کړو د پیغمبر په دعا سره. ان الله لذو فضل بېشک الله تعالی چې دی لذو فضل خامخا خاوند فضل دی مهربانۍ والا دی. الله څونه مهرباني وکړه چې دې له دوباره موقع ورکړه بیا یې را ژوندي کړو. ولکن علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات د خلکو نه شکر نه کوي. دا عام د خلکو دا طریقه ده چې کله الله تعالی نعمت په دې باندې راولېږي نو دوی د دغه نعمتو خپل ځان مستحق ګڼي او دا نه وي چې الله تعالی شکر وکړو د الله تعالی شکر نه ادا کړي پای باندې چې الله تعالی احسان وکړو خپل ځان یې دغه نعمت مستحق ګڼي. لکه څنګه چې قارون وی اوتیته علی علم عندي وی دا علم دا مال ماته زما د علم او د ما د تجربې د ما د محنت ثمره چې ماته میلاو شوه د الله تعالی نعمت یې نه ګڼي. وقاتلو تاسو جنګیږئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. د دې دپاره د مخکې تمهید وتړو د بني اسرائیل واقعه بیان شوه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا طاعون چې په لومړي ځل باندې د الله تعالی عذاب چې په بني اسرائیلو باندې راغی نو هغې ته خو سزا میلاو شوه او د طاعون دا جراثیم چې دي دا په دې هوا کې موجود دي او کلم چې الله تعالی یو علاقې سره اراده وکړي چې دې له سزا ورکړمه یا په دې باندې ازمایش او تکلیف راولمه نو هغه جراثیم چې وي هغه ذراتو دا هغه علاقې ته ولېږي نو په هغه علاقه کې چې کوم سرکشه خلک وي هغوی دپاره سزا شي او چې کم خلک بې ګناه وي او په هغې کې مړه شي لپاره شهادت وي. نو دا طاعون د دنیا نه ختم شوی نه موجود دی بقیت من رجز او یا بقیت من عذاب د حدیث الفاظ دي دا اوس هم په دنیا کې دا موجود دی مختلفو شکلونو کې او په مختلفو نومونو سره او مختلفو علاقو کې راځي او ظاهریږي. وَاعْلَمُوا پوه شئ تاسو ان الله سمیع علیم چې بېشک الله تعالی اورېدونکی دی دعاګانو ستاسو علیم پوه دی په نیتونو ستاسو باندې. آیتان لري کتلي کسانو ته چې هغوی وتل د کورونو خپلونه په داسې حال کې چې دی په زرګونو د وجې د یرې د مرګ نه پس وفرمیل دي ته الله تعالی مړه شئ تاسو بیا الله تعالی ژوندي کړه دي بېشک الله تعالی چې دی خاوند د فضل دی په خلکو باندې لیکن زیات د خلکو نه شکر نه ادا کوي او جنګیږي په لار د الله تعالی کې
او پوه شئ تاسو چې بېشکه الله تعالی اورېدونکی دی او پوه دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي څوک د هغه سړی یقرض الله چې قرض ورکوي الله تعالی لره قرضا حسنا قرض ښایسته فیضاعفه پس الله تعالی به دوچند کوي دی قرض لره له د دپاره اضعافا کثیرتا په دوچندوالي ډېر سره والله یقبض الله تعالی تنګي راولي ویبسط او فراخي راولي وإلیه ترجعون او خاص الله تعالی ته تاسو به واپس کولی شئ. په آیت مبارکه کې ترغیب دی د انفاق فی سبیل الله د الله په لاره کې مال لګوئ مال خرچ کوئ دې باره کې ترغیب دی. مخکې آیت مبارکه کې ترغیب و جهاد فی سبیل الله تا جهاد د پاره دوه خبرې ضروری دي. یو دا چې انسان به په خپل زید الله په لاره کې جان به لګي او جهاد د پر د مال لګولم ضرورت وي مال بم لګي جان بم لګي دا دواړه خبرې چې کې جهاد به کیږي به او که یو انسان په خپله نشي تللی هغه الله تعالی وسعت ورکړی دی هغه د یو مجاهد دپاره اسلحه تیاره کي اس تیار کي هغه د کور کفالت وکي یا د دین بلا شعبې دي چې کوم ځای کې د مال د لګولو ضرورت دی هلته کې مال لګي جومات جوړول دي یتیمانانو کفالت کول دي د کونډو مسکینانو سره مدد کول دي یا د اسلام چې نور څونه ضرورتونه دي هغې کې مال لګول دا ټول فی سبیل الله دی الله په لاره کې مال لګول
قرآن کریم تعبیر کو د الله په لاره کې مال لګول الله تعالی ته قرض ورکول شو او چې الله تعالی دې قرض ورکو نو الله تعالی به د هغې اجر تعالی 100 ګنا زیات درکړي. تفسیر قرطبي لیکلی دی چې گویا کې الله تعالی خپل ځان فقیر او د مسکین په ځای باندې قایم کو. الله له مال ورکول گویا کې فقیر له مال ورکول دي. دا فقیر له غریب له او مسکین له چې ته مال ورکې دا ته الله تعالی له ورکې. نو الله تعالی خپل ځان د فقیر او د مسکین په ځای باندې قایم کو او الله جل شانه بر دې تعالی بیا اجر درکړي او 100 ګنا زیات به درکړي. آیت مبارکه چې کله نازل شو امام ابن العربی رحمه الله وی د خلکو درې ډلې شوې، درې قسمونه شو. یو قسم هغه شو چې هغې مسخرې شروع کړې، مذاق یې شروع کو. هغې وی د نبي علیه الصلاة والسلام رب چې هغه قرض فقیر دی او غریب دی وی زمونږ نه قرضونه غواړي. وی مونږ مالدار یو او د الله تعالی نعوذ بالله غریب او مسکین او فقیر دی. دا رسوا او ذلیل شو. دای باره کې الله تعالی آیت نازل کو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله تعالی دا خلکو خبر اوریدا چې چا دا وی چې الله تعالی غریب او مسکین دی او مونږ مالدار یو. سنكتب ما قالوا مونږ به دا خبر لیکو دی به سری حساب کتاب کو. دا خبر یهودو کړې وه او هغې به طور مذاق او استهزا وکړه. دویم قسم هغه خلکو چې خو داسې وینا ونه کړه لیکن هغې د بخل او د شومتیا نه کار واخیستو. د دې باوجود هغې مال د الله په لاره کې ونه لګو، نه غلامان آزاد کړو، نه د الله په لاره کې مال ورکو، نه د جهاد دپاره. یعنې هغې دنیا له ترجیح ورکو په آخرت باندې. او دریم قسم هغه خلکو چې هغې چې دا آیت واورېدو نو هغې د خپلو مالونو لارې کولو کړې او د الله په لاره کې خپل مالونه ولګولو. لکه په هغې کې یو صحابي ابوالدحداح رضی الله تعالی عنه دی. تفسیر قرطبي او نور مفسرینو لیکلی دی ابوالدحداح رضی الله عنه
یو مجلس کې ناستو. نبی علیہ السلام سره صحابم ناستو. دې کې یو یتیم راغی. هغه یتیم نبی علیہ السلام ته چې زما پلانکي ځای کې باغ دی، د خپل باغ نه ګیر چاپېر دیوال واما یا باړ ترې لګومه، نو زما باغ ته د پلانکي یو ونه رامایله شوې ده، راکږه شوې ده. که زه دیوال وام نو د هغه ونې د وجې زما دیوال کوږ راځي. نو تاسو هغه پلانکي راضي کړئ چې دا ونه ما باندې خرڅه کړي یا ماته هبه او هدیه کړي. نبی علیہ السلام هغه د باغ مالک راوغوښتو او هغه ته یې وویل چې ګوره ستا د باغ ونه ده او د یتیم دې باغ طرف ته راکږه شوې ده، بهتر خو دا دی چې دا ونه درته وبخه، ځکه ستا پیسه راځي او دا یتیم ده به ډېر څه وشي، او که بهې نه بیا یې پرې خرڅه که، دی به تاله قیمت درکړي. هغه وی نه یې خرڅومه او نه یې ورته بخښمه. نبی علیہ السلام دوباره دا خبره وکړه چې لکه دا ونه درته وبخه دې یتیم ته، او که بخښې نه نو خرڅ یې که قیمت به یې درکړي. هغه بیا وی نه یې بخښم ورته او نه یې پرې خرڅومه. نبی علیہ السلام ورته وی د خدای بنده د دې یو ونې په بدله کې به الله تعالی جنت کې داسې ونه درکړي چې د هغې د لاندې به یو سوار چې په اس باندې سوري او هغه به 100 سال مزل کړي او ونه به خلاصه نشي، سوری به خلاص نشي. هغه وی بیا هم نه ورکوم وله. په دې مجلس کې ابوالدحداح رضی الله عنه ناستو. هغه وی جی که چېرې زه دا ونه واخلمه د دغه سړي نه او زه یې دې یتیم ته ورکړمه، نو ماله به الله تعالی بیا په جنت کې یو ونه راکړي چې د هغې سوری به دومره اوږدي. نبی علیہ السلام وی آو. اوس په دغه مجلس کې ابوالدحداح رضی الله عنه هغه سړي ته وی تا ته خو زما باغ معلوم دی که نه چې زما باغ کوم ځای دی؟ هغه ورته وی ستا باغ خو پوره مدینه منوره کې مشهور دی. د ابوالدحداح رضی الله عنه باغ و، په هغې کې 600 کجورې وې، د کجورو ونې وې، او په هغې کې دننه د ابوالدحداح رضی الله عنه کور او محل و، او په دې کې دننه یو خوږه چینه هم وه. مدینه منوره کې کویان او چینی هر ځای نه وې، دا د شمار یو څو وې. په
په خاصو خاصو باغونو کې به یو چینه او یو کوهی و. نو دا باغ ډېر قیمتي او یو 600 کجوري او پکې دننه کور او بیا پکې دننه چینه او خوږه. وی دا ټول باغ واخله او دا یو کجوره مال راکه. دغه سړي خو اول یقین نه راته چې ابوالدحداح څه وي. د یو کجوري په بدله کې پوره باغ او بیا دومره قیمتي. هغه وی جی وی ما دا باغ ته دا کجور مې تاله درکړو باغ هغه واغستو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی دا کجوره واخلئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابوالدحداح رضی اللہ عنہ وی چې مال به الله تعالی اوس هغه کجور راکي په جنت کې. وی نه وی یو کجوره خو د یو کجوري په بدله کې وه، تا خو پوره باغ ورکړی دی. الله تعالی به تاله د پوره باغ برابر کجوري درکي. او بل روایت کې داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوالدحداح رضی الله تعالی عنہ ته چې دا خبره وکړه، نو ابوالدحداح وی جلاس را مخامخ کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس یې ونیسو. وی تاسو زما ضمانت اخلئ چې الله تعالی به مال او زما بیبي له او زما بچو له جنت کې ځای ورکي. نبی علیہ السلام او ذمہ داری زه اخلمه. بس هغه وی چې ما هغه باغ چې کوم دی نو د الله په لاره کې د الله رسول له ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خوشحاله شو. ابوالدحداح رضی اللہ عنہ په منډه منډه راغی. بیبي او بچی په باغ کې دننه ناستو او بچو یې کجوري شکولې وې لاسو کې وې. ابوالدحداح رضی اللہ عنہ باغ ته داخلم نشو، د بار نه آواز وکړو او بیبي ته یا ام الدحداح وی اے ام الدحداح نو پاشارو کې خپل خبره وکړه. اشعار دا وی هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد. تمهید یو تړو زما بیبي الله رتا ته هدایتو کی تا تر الله تعالی د نیغې لارې هدایتو کی. یعنی څه مطلب وروستو چې کوم خبره کوم هسې نه چې ته خفه نشي په دې باندې، الله تا ته مخکې نه توفیق درکړي. او بیا وی بینی من الحائط بالوداد. ډېر په مینه باندې د باغ نه جدا شه. فقد مضى کرزن الی التنادی.
ځکه دا باغ الله له ما قرض ورکړی دی. او بیا وی اقرضته الله علی اعتمادي، زما په الله باندې ښه اعتماد دی، الله له مې قرض ورکړی دا باغو. بالطوع لا منن ولا ارتدادي، ښه په خوشحالۍ مې ورکړی دی او نه بادل کوم په چا باندې او نه د خپلې خبرې نه رستو کېږم. ګورئ یعنې دا نه چې زه چې جي رجوع کومه او زه به یې کاله وکړم دا باغ واپس کوم، داسې نه. الا رجاء الضعف فی المعاد، زما مقصد دا دی چې الله ماله په سبا قیامت کې دوچند مال راکړي. فارتحلي بالنفس والاولاد، ته ترې جدا شو د خپل اولاد ترې رابار کا. والبر لا شک فخیر زادي، قدمه المرء الى المعاد. وی بهترین نیکی هغه ده چې انسان آخرت دپاره اوسي، او چې انسان آخرت ته څه ولیږي د نه بهترین عمل څه نشته دی. مقصد دا و چې ما هر څه آخرت ته ورکړو او دا به الله تعالی موږ له آخرت کې دوچند راکړي. نو ای بیبي خو په خوشحالۍ باندې په رغبت باندې دړنه د باغ نه روځه، واویلا مه کوه، شور مه کوه، خفه کېږه مه چې دا دې څه وکړو او خپل اولاد ترې رادې خوا که. بیبي یم بیبي وه، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. الله تعالی نیکان له نیکانې بیبیانې ورکي. بیا نو بیبي حولوي وی ربح البیع، ډېره ښکلې سودا دې وکړه، ډېر د نفع سودا دې وکړه. او بیا وی بارک الله لک فیما اشتریت، دا تا چې څه واخیستو الله یې په دې کې برکت واچي چې تا جنت واخیستو. او بیا بیبي په اشعارو کې ابوالدحداح رضی الله تعالی عنہ ته وی بشرک الله بخیر وفرح، مثلک ادى ما لديه ونصح، قد متع الله عياني ومنح، وبالعجوة السوداء وزح البلاء. مطلب د اشعارو داو چې الله تعالی دې ستا دا صدقه قبوله کړي، الله تعالی خوشخبری درکړي، زیر درکړي، او چې دا تا څه وکړو دا دې ښه وکړو. او بیا بیبي یې د ماشومانو د خولې نه کجورې واخیستې او د لاسو نه یې کجورې په هغه باغ کې وغورځولې. او بیبي یې خپلو بچو سره د باغ نه راووته. خوا کې د ده بل باغ و، هغه بل باغ ته ور داخل شو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عجیبه خبره وکړه، وی اے ابو الدهداء کم من عزق رداح ودار فیاح لابی الدهداء. وی ابو الدهداء اللہ تعالی سناشنا فراخ محل ورکو په جنت کې، چې دا باغ دی مقابله کې څه دی. هغه غونچه کې ول الله تعالی ورکړي چې هغه ډکې دي او خلاصیږي او کمیږي به نه. ابو الدهداء رضی الله عنه صرف د آیت په اورېدو دومره لویه صدقه وکړه چې 600 کجورو والا باغ و. حالانکه یو کجوره ډېره قیمتي وي او بیا 600 کجورې چې پای کې وي، او دا باغ په مدینه منوره کې یاد و، هغه یې د الله په لاره کې ورکو. آیت کې ترغیب دی چې په غریب باندې، په مسکین باندې، په یتیم باندې او د الله په لاره کې چې څومره خبرې دي چې هغې کې د الله د رضا دپاره مال ولګولی شي، نو تاله به الله تعالی دونه نه درکړي چې څونه تا لګولي دي. د 10 روپو بدله کې به 10 نیکۍ نی، الله تعالی به 100 چنده زیاده کی، حد نه زیاتی به. دا دې وخت کې زمونږه دارالعلوم حقانیه کوړه خټه کې زمونږه مدرسه ده او مادر علمي ده، ای باندې حالات راغلی دي. 1 کروڑ روپے د بجلی بل راغلی دی او 60 لاکھ روپے د گیس بل راغلی دی او 45 لاکھ روپے د لنګر خرچه جمع شوې ده. سره پاسه 2 کروڑ روپو دی وخت کې ضرورت دی. ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی، هر یو مؤمن مسلمان ته، چې هغه د خپل صدقاتو خیراتو کې څه وکړي. دا زمونږه احسانات دي د دې مدرسې په مونږه باندې. دا څومره چې تاسو ته علما ښکاري، دا ټول د هغې نه پیدا شوي دي او د هغې علما جوړ کړي دي. نو زمونږ فراغت هم د حقاني نه شوی دی. ټول مسلمانان که نارینه او زنانې چې څومره هم دا اواز اوري، هغې که د 10 روپو، که د 20 روپو، که د 100 روپو چې څومره وس او توفیق وي، هغه په خپله خوشحالۍ باندې مونږ جمع کو او مدرسې سره تعاون وکړو. د هغې نه هر کال 2000 علما فارغېږي، 2000 عالمان دا مدرسه پیدا کی مونږ له. زمونږ تاسو باندې حق دی. 1 کروڑ روپے د بجلی بل دی، 60 لاکھ روپے د گیس بل راغلی دی او 45 لاکھ روپے د لنګر خرچه ده. په دې آیت باندې نن عمل وکړو. دا مونږ الله له ورکو، دا بل چا نه ورکو. دا یو خاموش محنت دی، مونږه تاسو انشاءالله بسم الله وکړو. من ذا الذی
څوک دی هغه سړی قرآن ناشنا خبر کی منځ څوک دی هغه سړی دا څوک شته لکه سړی چې اعلان کی څوک شته تاسو کې چې پاسي او دا اعلان وکړي منځ الذی څوک دی هغه سړی یقرض الله چې الله ته قرض ورکوي یقرضو قرض معنی کټ کولو القرض القطع دی قرض ته ولې قرض وایي دا انسان د خپل مال نه یو حصه کټ کی او بل چاله ورکی په عربی کې د کینچې ته مقراض وایي آیت مقراض ځکه چې پیسې هم کټ کول کیږي القرض مقراض المحبت وی دا قرض د مینې کینچي ده ستا به خو سره ډېره زیاته مینه لیکن چې قرض ورکې بیا به ته مطالبه کې سختی کې یا به هغه تاله لم لیټ کیږي به هغه مینه او تعلق سره خراب شي یقرض الله چې قرض ورکوي الله تعالی انسان چې کله قرض ورکی چاته نو تاته به دا مال واپس ملاویږي به صدقه او قرض کې فرق دی صدقه کې استاد جیبه مال لړو واپس تاله نه راځي لیکن قرض کې به دا مال تاته واپس ملاویږي به قرآن کریم تعبیر د قرض کو دیونه چې څوک به الله له صدقه ورکي حالانکه دا قرض هم صدقه ده لیکن قرآن کریم قرض ځکه وایي چې دا مال چې ته لګې دا به ضایع کیږي نه د دې به تاته دنیا کې بدل ملاویږي به او په آخرت کې خو به څو ګنا زیات تاته ملاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د معراج په شپه تشریف وړو نبی علیہ السلام د جنت په دروازه باندې ولیدلو چې الصدقة بعشر امثالها صدقه به الله تعالی لس چند درکي د یو روپې بدله لس ګنا بوي او والقرض بثمانیة عشر او دا قرض چیرې دا به تعالی الله تعالی یو په 18 باندې درکي یعنی یو روپې قرض د هغې بدله او اجر به الله تعالی 18 ګنا سیوا درکي نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام نه تپوس کو چې قرض کې خو مال تاته واپس ملاویږي په صدقه کې خو تاته مال واپس نه ملاویږي نو د صدقې اجر کم دی او د قرض اجر سیوا دی جبریل علیہ السلام وی آو
صدقه چې دی نه چې کله سایل تاله راغی هغه چې ستا نه څه غواړي نو هغه سره خپله هم صحیح او ستا نه مزید غواړي یا وجه دا ده چې صدقه کې خو ته غریب او مسکین ته نه ګورې خپل ځان ته ګورې ته یې لږه صدقه کومه نو که هغه ته دې ضرورت یو کني ته صدقه ورکې لیکن قرض چې دی نو ان المستقرض لا یستقرض الا من حاجة او قرض چې یو انسان اخلي د مستۍ نه نړي د مجبورۍ نه اخلي انتهایی مجبوره وي نو ته د یو انسان حاجت پوره کې ضرورت پوره کې او دا الخلق عیال الله مخلوق د الله تعالی کومبه او خاندان دی چې تر چا خاندان سره خیرخواهي کې او مدد کې نابستا څونه احسانات مني چې ته د الله تعالی مخلوق سره مدد او تعاون کې الله تعالی وتعالی اجر وړي سیوا نه درکړي نو دا قرض اجر چې دا د صدقې نه سیوا دی حالانکې تا ته قرض واپس هم میلاویږي تفسیر قرطبي لیکلی دی دین دا مسله معلومه شوه چې کله قرض دې چاله ورکو نو مستقرض له پکار داري چې دا قرض بیا په ټیم باندې واپس کی هغې کې به لم لړکي به نه ځکه مطل الغني ظلم نو یو مالدار انسان چې هغه سره مال شته او بیا یې نو کې دا ظلم او زیاتي دی نو ته به ټیم باندې بیا قرض واپس ورکې به قرضا حسنا قرض ښایسته ښایسته قرض څه ته وایي ښایسته قرض دې ته وایي چې هغه په اخلاص سره وي او دویم دا چې کې زبادل بیاني چې قرض دې ورکو زبادي به نه او دارنګې په هغه باندې به خپل احسان نه وړی او درېیمه خبره دا چې د زړه د اخلاص به ورکې بطیب نفس به ورکې او بیا چې مطالبه کې نو مطالبه کې سختی مه کوه قرضا حسنا چې چا قرض ورکو ښایسته قرض فیضاعفه پس الله تعالی به دو چند کړي قرض لره د دو چند نه مراد دا نه چې دو ګنا بلکې دو چند نه مراد څو ګنا زیات په الله تعالی ورکي دا نه چې د 1 روپۍ بدله کې به ګنې دوی د 2 بدله کې ګنې 4 داسې نه د الله تعالی کم از کم 2 ګنا 10 ګنا دی د الله تعالی کم از کم 2 چند چې دا 10 ګنا دی او د 10 ګنا نه بر خو بیاړو حساب نه معلوم چې څونه د الله تعالی بیا خوښه ده فیضاعفه پس الله تعالی به دو چند کوي دی
قرض لرا لهو د ده دپاره د دې من دپاره اضعافا کثیرتن په دو چندوالي ډېر سره الله تعالی به څو ګنا زیات کی الله تعالی بیا قربانی ته ګوري اخلاص ته ګوري چې څومره په قربانو دا پیسې د جمع کړي بیا هم خلکو له قرض ورکي دې ته الله تعالی ګوري دا مطابق بیا بدله ورکي مسله دا ده چې چاله دې قرض ورکو نو د هغه نه به هدیه بیا نه اخلي تر څو چې تا ته دا قرض واپس شوی نه دی ها که چېرې ستا او د هغه منځ کې مخکې نه تعلق او د هدیې د ورکړې راکړې بیا خو اخیستی شي خو چې تا هغه له قرض ورکړی دی او تا ته څو پورې خپل قرض واپس نه دی میلاو شوی نو د هغه نه به هېڅ قسمه هدیه تحفې او تحایف نه قبلوي او که دې قبول کړو نو دا په خپل قرض باندې نفع او اجرت حاصل کو ابن ماجه کې روایت دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی چې د هغه نوم یحیی بن ابي اسحاق و هغه د انس بن مالک رضی الله عنه تپوس وکړو چې یو سړی دی هغه خپل ورور ته یا خپل یو مسلمان ورور ته قرض مال ورکي نو هغه دته هدیه ورکولی شي تحفه او تحایف ورکولی شي نو هغه دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اقرض احدکم اخاه قرضا چې په تاسو کې یو تن خپل ورور ته قرض پیسې ورکي او فاهدى له او حمله على دابته او بیا هغه دله هدیه ورکي یا ورسره مدد او تعاون کی نو فلا یقبلها دی به دا نه قبلي ولا یرکبها دغه سورلی به سورلیم نه کی الا ان یکون جرا بینه وبینه قبل ذلک ها که د قرض نه مخکې د دې منځ کې داسې معامله وه چې یو بل له به تحفې تحایف ورکړو نو بیا قبلولی شي او کني نو نه به ورکي او په قرض باندې چې کله قرض ورکې نو د ورکولو ټیم کې به دا شرط نه لګی چې ماله به سیوا راکې که یو روپۍ د سیوا والي شرط دې ولګو نو دا ربا او سود شو او دا حرام شو خو چې کله قرض ته واپس کې او شروع کې شرط نه دی لګېدلی نو که ته وله سیوا ورکړې نو په دې سیوا ورکولو ته نه ګناهګارېږې بلکې بهتر خبره ده تا له یو سړي قرض پیسې 1000 درکړي دي او درکولو ټیم کې تا ته څه شرط نه دی لګولی
او ته ول نن دا پیسې 1000 ورکې نو بطور هدیه او تحفه سیوا وله ورکه نو دا سیوا ورکولو کې بیا ګناه نشته. ګناه هله هغې چې انسان شروع کې شرط ولګي چې ماله ورپسې خانه دونه سیوا راکړې نو بیا ګناه دی. والله یقبضو والله تعالی تنګوي ویبسطو فراخ کوي تنګوي او فراخ کوي مطلب دا دی چې مال په دې نه ډېرېږي چې دی نه ورکوم صدقه به نه کوم او خیرات به نه کوم او انفاق فی سبیل الله به نه کوم چې کم نه شي نو په دې باندې مال ډېرېږي نه. او چې ته لاس کولو ساتې او ورکې الله په لاره کې لګې نو په دې باندې مال کمیږي نه. دا تنګي او فراخي ګور الله تعالی راولي ستا په مال لګول باندې نه مال ختمیږي او نه سیوا کیږي. څلور قسمه مال هغه دی څلور قسمه انفاق داسې دی چې په دې باندې الله تعالی به حساب کتاب نه کي او د دې نه علاوه چې مال لګې نو حساب کتاب به درسر کیږي. یو دا چې النفقة علی والدیک په خپل مور او پلار باندې پیسې لګولو په دې به الله تعالی تا سره حساب کتاب نه کي چې پلار باندې ولې پیسې لګوي په مور باندې ولې. النفقة علی والدیک. دویم النفقة علی افطارک ته چې ماښام روژه ماتې او د روژه ماتې لپاره تا ځان له راوړلو په دې به الله تعالی تا سره حساب کتاب نه کي. او النفقة علی سحرک سحر چې ته سحري کې پښیماني کې او دای لپاره تاسو تیار کړو په دې کمې پیسې تا ولګولې په دې سره حساب کتاب به نه کیږي. او څلورم النفقة علی اهلک په خپل بیبي او په بچو باندې مال لګولو د دې هم الله تعالی تا سره حساب کتاب نه کي. الله یقبض الله تعالی تنګوي ویبسط فراخ کوي چاله الله تعالی بیا په اندازه ورکي چاله الله تعالی ډیر ورکي. وإلیه ترجعون او خاص الله تعالی ته ترجعون تاسو به واپس کولی شئ. څوک دی هغه سړی چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض هیستا پس الله تعالی به دو چند کې دې قرض لپاره په دو چندوالي ډېر سره الله تعالی تنګوي او فراخ کوي او خاص الله تعالی تاسو واپس کولی شئ.